واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. لنن درس موضوع خو طلاق او طلاق سره متعلقه مسائل دي او د اصل موضوع نه مخکې د نکاح په باب کې د مشترک معاشره کې زنه ناجائز رسم او رواج چې خلک دغه ارتکاب کوي هغه نشاندهي کوم. یو د مشترک علاقې کې د نکاح په معاملې کې د نکاح ورور په نام سره یو خبره مشهوره ده. نکاح ورور دته یی چې وشزه دغه نکاح وکالت کوم څوک وکي به د شزه هغه ته خپل ورور یی او هغه سره د ورور غندې معامله کوي، دغه نه پرده نه کوي او هغه نه هغه سره بیل تنهایی کې هم پتی کیږي. د شزه طرف نه نکاح کول صحیح طریقه دا چې شزه خو په خپل خلی د نکاح نه کوي، خپل رشتہ دارو کې پلار ورور یا تر هغه د خپل نکاح وکیل جوړ کی او هغه د دې طرف نه نکاح وتړي. خو کدا سه و چې په موقع باندې رشتہ دار نو یو پردي سړي د شزه طرف نه نکاح وکالت وکړو هم صحیح ده. پردا سړی اجنبي هم د وشزه نکاح وکیل جوړیدل شي. او چې کله پردا سره د وشزه نکاح وکیل جوړ شي نو هغه دا مطلب نه وي چې دا هغه ورور جوړ شو. دا وکالت نه مخکې لکه څنګه پردا او وکالت نه بعد هم پردا ده. لہذا دنه بعد دو خپل منځ کې څه قسم تعلقات ساتل هم جایز نه دي. د دنه پردا دغه ضروری ده لکه څنګه وکالت نه مخکې د بینه پردا کوله. بلکې شزه چې کله د خوند کور تراشي د خوند په کور کې د شزه د پردې مسله صرف د اغي شزه خر سره د خوند چې کوم پلار ده اغي نه د پردا نشته. نورې دغه خوند چې څومره رشتہ دار دي ورور ده ترې ده ویرونه دي هغه ټولې د شزه په حق کې پردي دي. لہذا یو شزه د پاره د خپل خوند په کور کې د خپل خر نه علاوه د شزه د خوند ورور چې لیوار وته یي یا د شزه د ورور نور چې کوم رشتہ داران دي یا غي ټولو نه د شزه د پر پردا کول ضروری دي. آی دی پرشته کې څه نه لاګي. البته د مشتسو علاقې کې چونکې په یو کور کې ورونه په گاډو سیږي نو هغه د پردا خبره مشکل وي چې یو سړی د خپل وندیار نه یا یو شزه د خپل لیوار نه په یو کور کې ځان وساتي. نو کم از کم دومره کول د شزه په ذمه لازم دي چې یو خدای هغه د خپل لیوار په مخ کې کوم چې د مخ نه علاوه د بدن نور اندامونه دي ا د نره منډوي، لسونه د نه پورته کوي، سر د نه کولوي او دویم د خپل ورونو سره یا د کور نورو خلکو سره تنهایی کې او بیل نه پاتې کیږي. دا چونکی د شزه په واس کې دا نو دومره په شزه باندې او د اغي کور په سړی باندې لازم دي چې هغه د غشزو سره خلوت کې په تنهایی کې بیل هغه سره خبرې اترې نه کوي. کور ته نوځي خامخو هغه په مخ باندې نظر پریوتو خو بغیر د اراده او قصد نه قصدن او ارادتن د هغه مخ ته نه ګوري او هغه د مخ نه علاوه نور اندامونو ته نه ګوري او نه د شزه خپل نور اندامونه جوتولو کوشش کوي. حتی الوسد خپل ځان سنبال ساتي، خپل ضرورت د خپل کوټې کې پوره کوي. کوټې نه بار کدي ته ضرورت پیښ شو نو پغی کې د خپل پرده او د خپل ځان پټولو پورا اهتمام کوي چې دی لیوار دی مخ نه وګوري دی لسونه نه وګوري. نو د شزه د پاره د خوند په کور کې پته کېدلو کې خپل ځان په بند ستل پکار دی پرده په حواله سره. د مشتسو نکاحونو کې د ودانه مخ کې شزه کور ته ورڅوي ته ای شزه راشي دغه نوې جوړولو د پاره نکروزي روړي یا کپڑے روړي یا نور شي نه روړي ملګری وي سره شپاتې رکی ځوان مشغول او یا جمع وراوي ته ای د رسم او رواج حواله سره رسمونه ټول داسې نه وي چې هغه ممنوع او ناجایز وي او نه ټول داسې وي چې هغه جایز او صحیح وي. د یو رسم قبیح کېدلو او ممنوع کېدلو دپاره درې خبرې تاسو
ملحوظ ساته. اول نمبر چې کوم رسم خپل باندې شرعاً ناجائز او حرام نه وي، مثلا بے پردگی ده، په واده کې کوم هم داسې یو رسم چې هغې کې ښځې بے پردگی وي، نو بس دا خپل په خپله ناجائز ده. یا په غمونو کې د کومې ښځې چې جزع فزع کوي، مرده باندې ویر کوي، خپل ګریوان شلوي او خپل مخ وایي، های نتار کوي، نو دا عمل په خپله باندې شرعاً ناجائز او حرام ده. نو په رسم و رواج کې یو هغه رسم چې هغه خپله باندې حرام او ناجائز وي، دا قبیح ده. دویم نمبر کوم رسم چې هغه د غیر مسلم او د کافرانو دینی شعار وي. دینی شعار مطلب دا چې هغه شاید د یوه بېدینه قوم، د یو کافر او د غیر مسلم قوم د هغوی دین ناشخه وي، چې په هغې باندې خلک پېژنلی شي چې یاره دا یې هندوانو طریقه ده، دا د عیسیانو طریقه ده. نفس طریقه نه، دینی طریقه چې خلک هغه دین طرف ته منسوب کوي چې دا هغو دینی طریقه ده. نو رسم کې که داسې یو رسم و، نو هغې نه هم ځان ساتل لازم دي. او دریم نمبر یو رسم داسې ګرځول چې عبادت نه وي او خلک هغه عبادت شمروي، نو بیا دغه رنګې رسم و رواج نه هم ځان ساتل ضروري دي. نو په ودونو کې او په غمونو کې، په خوشحالیو کې او په غمونو کې د رسمونو دې خبرې لحاظ ساتل پکار ده چې د درې خبرې ورکې نه وي. نور که معمول مطابق خلکو خپل طریقې وي، د یوې ښځې ملګري راشي او هغې جوړولو دپاره بندوبست کوي، د پردې لحاظ ساتي او نور ټولې خبرې لحاظ پکې وي، نو ګنجایش شته په دې کې څه قباحت بیا نشته. د ښځې او خاوند په کور کې ښه وخت تېرولو دپاره ښځې او خاوند دواړو ته یو خو د خپلو بشري او طبعي کمزوریو اعتراف کول او د هغې اصلاح کول. یو انسان هم داسې نه ده چې هغه د هر قسم ګناه نه او عیب نه پاک وي. الله رب العالمین مخلوقاتو کې بندگان چې کوم پیدا کړي، هر چا کې څه خوبې وي او څه ورکې خمې وي. خو چې یو سړی د خپلو خمیو یو خو په ټنډې دل سره اعتراف کولی شي، خپله باندې ومني چې یاره دا غلطي ما نه وشوه. او دویم نمبر د دغې غلطۍ منلو نه بعد به د هغې اصلاح هم کوي، داسې نه چې غلطي خو مني او غلطۍ نه بعد بیا بله غلطي کوي. نو ښځې دپاره هم او خاوند دپاره هم په کور کې ښه وخت تېرولو دپاره ښځې ته پکار دی چې هغې نه کومې غلطۍ کېږي یا د هغې کومې بشري کمزوری دی، هغه د هغې اعتراف وکړي چې ما کې دا کمزوري شته. او نارینه هم د خپلو غلطیو اعتراف او د هغې اصلاح کولو کوشش کوي. خاص کر ښځه د نارینه نه نسبتاً کمزورې ده د وخت تېرولو په حوالې سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې د ښځه د نارینه سړي د کیڼې پشتۍ نه پیدا ده، کیڼه پشتۍ ګڅه وي، رڅه وي. که خاوند دا کوشش کوي چې د پشتۍ سیخه کړي، نو یې پشتۍ سیخولو انجام به دا وي چې اخري به هغه ټاس وایي متیږي، پشتۍ سیخیږي نه بالکل، چې ته د لرګي غوندې ټیک سیخه روانه کړي. او که به یې سیخوي نه دغسې پرېږدوې، سترګې ورباندې پټې کړې، نو د کوش شی چې کله پروت وي نو هغه نور ورګرځېږي، بالکل اخري وي نه ګول دایره جوړ شي، بیا به یې خاوند په غاړې کې پرته وي، بیا یې نه ځان نه خلاصېږي. یعنې خاوند دپاره ښځې سره ډېر په هوښیارۍ سره وخت تېرول پکار دی، نه خو एकदम غافلېدل پکار دی چې بیا د کور ټول اختیار د ښځې په لاس کې شي، بلکې کور اختیار د سړي په لاس کې پکار ده. او نه سړي ته داسې پکار دي چې هغه ښځه بالکل د غیشي غوندې سیخولو کوشش وکړي، ځکه د ښځې خپل یو فطرت ده، هغې کې لاندې کجي شته. دا کجي د هغې کله کله حسن هم وي، یوې خبرې کې هغه ته په څانګ سي، په اړام شي. اوس که خپل منځ کې خفګان راغلو، نو ښځې ته پکار دي چې هغه دا سوچ وکړي چې یاره ما طبیعت کې لاندې کجي شته، د غلطي به ما نه شوي وي. نو انسان کې الله رب العالمین یو عجیبه د اثر قبلولو یو مده پیدا کړې ده چې څومره غټه غلطي څوک وکړي او هغه ته رښتیا سره خپله غلطي مخته کړي چې یاره مونه غلطي وشوه، نو انسان په زړه کې هغه دپاره بیا نیک جذبات پیدا کېږي. نو ښځې نه چې غلطي وشي پکار ده چې خاوند په مخ کې هغه د یا خپلې غلطۍ اعتراف وکړي چې بس دا مونه غلطي وشوه، بیا به داسې نه کوم. او خاوند دپاره هم پکار ده چې هغه د ښځې په هرې غلطۍ باندې هغې مؤاخذه نه کوي،
پیشو تلن موږ ته چې پیشوانې نه تلي. پیشوانې تلن یوه پس منظر ده. یو سړي کور ته غوښه راوړې وه 1 کیلو، نو بیا ښځې غوښې ته طبیعت شوه ده چې بېګاره صاحب دې ته څه انتظار کوم، نو یې غرمې غوښه پخلې ده خوړلې ده. د ښځې باندې چې کله لوډ راشي او د خاوند طرف نه زور راشي، بیا دا عموما درویغ ډېر زر یایي چې څومره ښه ښځه وي، خو چې کله پوه شي چې خاوند درته غوسه ده، نو بیا एकदम درویغ خولې کې پرته وي، هغه ساعت کې درویغ یایي. نو خاوند چې کله کور ته راغلو مازدیګر، نو ښځې ته ویلو چې غوښه لاندې راوړه. ښځې خو غوښه خپله خوړلې وه، کار یې کړی، نو خاوند ته یې لاند ویلو چې غوښه پیشو خوړلې ده. نو خاوند یې داسې و چې هرې خبرې بیا هغه پسې پیمانه ګرځوله، هرې خبرې بیا هغې پوره حساب کولو. نو سترګې غړولې، دې وخت کې پیشو راغله. پیشو پسې منډه کې پیشو یې ونیوله. چې پیشو یې ونیوله، تلې ته یې واچوله. چې تلې ته یې واچوله، پیشو ټوله 1 کیلو وخته. نو ښځې ته یې ویلو چې ما خو 1 کیلو غوښه راوړې وه. که پیشو دا 1 کیلو غوښه خوړلې وي، نو بیا د پیشو څه شوله؟ خو پیشو سره شته نه، ټوله غوښه ده. نو ښځې ته ویلو چې صاحب که داسې پیشوانې تلې، بیا موږ ته نوره ګزاره نه کېږي. نو خاوند چې کله پیشوانې په تلنې کې، بیا دو وخت نه تېرېږي. ښځې نه غلطي کېږي، ښځې نه بوکمي کوتهي کېږي. خاوند دپاره هغې باندې تسمح چشمپوشۍ عادت جوړول پکار ده. هرې غلطۍ چا نه انتقام خوستل، دا د کمزوري سړي عادت وي. غلطیو باندې تسمح او چشمپوشي کول، دا د طاقتور سړي کار وي. الله رب العالمین څومره زیات بخښونکی ده، ځکه چې الله رب العالمین قوي ده. موږ ته ورځې کې څومره غلطۍ کوو، الله رب العالمین دې موږ ته غلطۍ باندې موږ एकदम مؤاخذه نه کوي. عفو او درگذر دا د سړي کمال وي. چې کوم سړي کې عفو او درگذر نه وي، دا کمزوره انسان وي. غصه دې ته راغلی ښځې په یوې کار باندې، نو एकदम د خپلې غصې بړاس و بسل نه دي پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې خلکو 4 قسمونه دي: سریع الغضب، سریع الفیعه. یو قسم هغه دي چې هغه ته غصه هم زر ورسي، خو چې غصه څنګه وکړي هغه نه بعد بیا واپسي هم زر کوي، بیا معذرت کوي چې رمونه غلطي وشو. فتلکا بتلکا، دا سړی نه کمزوره ده نه طاقتور ده. د غصې زر ارتلل هغه د واپسۍ زر ارتللو کې برابر شو. نو دا عام یو نارمل انسان ده. او دویم نمبر بطیء الغضب، بطیء الفیعه، چې غصه ورسته ورسي، خو چې کله غصه شي به سړیږي ورسته، به زر واپسي نه کوي، رجوع زر نه کوي. فتلکا بتلکا، د سړي هم د 2 خویونه خپله کې برابر سره بار، په دې کې هم څه کمال نشته. د یو صفت خو ښه ده چې غصه ورسته ورسي، خو هغې صفت په مقابله کې بیا عیب ده چې بیا رجوع زر نه کوي. او دریم قسم هغه ده چې هغه ته غصه خو زر ورسي او واپسي بیا باد کې کوي. نو دا سړی شر الناس ده، بد سړی ده، ځکه چې عیب یې غټ ده او خوبي ورکې کامه ده، واپسي نه کوي او غصه زر ورسي. او 4م نمبر هغه خلک دي بطیء الغضب، سریع الفیعه. غصه ډېره باد کې ورسي، بار بار غلطۍ کوه، هغه ته غصه نه ورسي. اخري چې کله ډېرې غلطیو انتها شي، نو هغه نه بعد غصه ورشي. به غصې نه بعد چې څنګه وي ته معذرت وکړي، سریع الفیعه एकदम به رجوع کوي، معذرت قبلوي، بیا نور د سره حساب کتاب نه کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا په خلکو کې بهترین انسان چې غصه بعد کې ورسي او معذرت ډېر زر قبلوي، رجوع ډېره زر کوي، واپسي ډېره زر کوي. نو په کور کې ښځې سره وخت تېرولو کې هرې خبرې باندې شور شرابه کول، هرې خبرې باندې حساب کتاب کول، هرې خبرې باندې انتقام خستل، دا د وخت تیرولو کې مشکلات پیدا کوي. خو بیا هم انسان دا بعض اوقات د ښځې او سړي خپل منځ کې وخت تیرول ګران شي، د هغو طبیعتونو د وجې نه، مزاجونو د وجې نه، یا څه تقاضو د وجې نه. نو په هغې کې هم موږ تاسو دین او موږ تاسو شریعت موږ ته اول تعلیم دا راکوي چې خاوند د حتی الوسع د ښځې طلاق ورکولو نه ځان بچ کړي. ابغض المباحات الی الله الطلاق. الله رب العالمین ته په مباح شیونو کې ټولو نه مبغوض شی طلاق ورکول، ځکه چې د یوې ښځې طلاق ورکولو نه بعد ډېر مشکلات پیدا کېږي. یو خو په خپله طلاق داسې یو
عمل دا چې دی وجه نه ښځې زړه ته ټیس راسي، ښځې ته تکلیف او دک راسي. ښځه کمزوره مخلوق ده، نو بلا وجه چې ډېر شدید حاجت نه وي پیش، یو مسلمان زړه دردول او یو مسلمان خفه کول د الله رب العالمین په نسبت باندې ډېر بدترین او قبیح جرم ده. نو اول نمبر خو خوند لپاره حتی الوسع کوشش وکړ دي، خپل ځان سره د زور تیروي. د انسان زندگی څومره د خوشبته او یا کاله ده، لاس 15 کاله د ښځې سره تیر کو، نو سړی ځان سره دا ضروري چې د 100 کاله نور تیر کا. د دنیا زندگی ټول عمر نه ده. یا سړی دا سوچ وایي چې کنن ښځې کې یو نقصان ده، یو غلطي ده، کېدای شي د ښځې کې زنه نورې داسې خوبې وي چې هغه بلې ښځې کې نه موجودېږي. فإن کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بعض ښځې داسې وي چې خولې نه خو ډېرې تیزې وي، ژبورې وي، خو بیا هغې کې نور کمالات ډېر وي. هغه د استړي په سامان باندې خوږېږي ډېره، عام طور باندې خلک داسې وایي. جګړلو ښځه هغې کې بیا څه خوبی هم وي. نو ښځې خوبیو باندې نظیر ساتل پکار دی. خو که کله بالکل حالات خراب شو، استړي د عوض نه خبره ووته، نو قرآن مجید کې الله رب العالمین موږ تاسو ته د ښځې په داسې حالاتو کې د هغې سره چلولو یوه طریقه ښیي. واللاتی تخافون نشوزهن، کومو ښځو چې نافرمنۍ نه تاسو ډارېدی چې د ښځه به ما سره صحیح نه وچلیږي، اما حقوق به ادا نه کړي، اما کور به نه وساتي، فعیزوهن، نو اقدام تاسو د پرېږدلو اراده ما کوي. اول نمبر هغې ته واز و نصیحت کوي، ښځې په یولو کوشش کوي، ترغیب او ترهیب یې ورکوي. که په واز و نصیحت باندې هغه نشوه سیخه، وهجروهن فی المضاجع. دویم نمبر به هغې ته تنبیه سلسله شروع کړي، کاټ ویې نه بیل کړي چې ښځې ته پاته ولګي چې یاره دا خوند یې ما نه مخ اړوي. ښځې ته دا خبره به ډېره چې درنه ښځه وي، وله یو خو داسې ښځه وي چې هغه یې چې خوند یې کوټې کې نه وي ښه ده، چې د کوټه یې تو په اختیار کې، چې درنه ښځه وي نو هغې ته یې خوند مخ اړول بیا ګران کار وي. نو دویم نمبر به تاسو هغې ته تنبیه کوئ. او الله رب العالمین خو دې حده پورې هم چې یوې ښځې که کله تاسو ته هغې نه څه خوف و چې دا به کور صحیح نه وچلوي، وضربوهن، نو هغې ته ګزار هم ورکوئ. د ګزار ورکولو مطلب دا چې ښځې د پرېږدلو تاسو امره پورې اراده مه کوئ. حالانکه د یو انسان ویل او یو انسان ته ګزار ورکول دا ډېر حساس عمل ده، محتاط عمل ده. یو استاز شاګرد ویل، یا د یو پلار بچی ویل، یا د یو خوند ښځه ویل، دا ډېر په ناب باندې کول پکار وي. په دې کې لږ غندې زیاته کول، الله رب العالمین به تانې هغې انتقام خولي. که یو استاز هغه بچی ته سبق یایي، نو چې کله واقعي ضرورت نه وي او ویل هم داسې حد رسوي چې په هغې کې د ایوډ کې یو خو ډېر زیات تکلیف نه وي هغه ته، او یو د هغه تحقیر او توهین نه وي، بچا داسې طریقې سره ویل چې نورو خلکو مخکې رسوا شي. یا ښځې ته ګزار ورکول د کور په غولي کې د بچیو په مخ کې، دا طریقه بیا قطعا جایز نه ده. د ښځې احترام ساتل، د ښځې وقار او د ښځې زړه ساتل دا په خاوند باندې لازم دی. البته که ویلو نه بغیر بالکل ګزاره نه کېده، نو داسې ده نه کوي چې طلاق ورکړي، طلاق نه مخکې د یوه پوړۍ بله هغې برداشت کړي. که دې باندې کار نه کېدو، نو څلورم نبی الله رب العالمین فرمایي چې کله تاسو د ښځې او خاوند خپل منځ کې جنګ جګړې نه خوف کوئ، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، نو بیا دوه کسان جرګمار کېنوئ، یو د ښځې کور طرف نه او یو د خاوند کور طرف نه. هغه د باقاعده طور باندې تحریر ولیکي، څه خبرو د خاوند په بند کې چې ته به دا کورونه کوې دا به نه کوې، او د څه خبرو د ښځه په بنده کې چې ته به دا کورونه کوې دا به نه کوې. که په دې باندې هم کار نه کېدو، نو بیا الله رب العالمین خاوند ته دا اختیار ورکړی ده چې ده او د ښځې په منځ کې د نکاح کومه رشته ده هغه د منقطع کې طلاق په وجې سره. خاوند دپاره د نکاح ختمولو اختیار د طلاق په صورت کې شرعا حاصل ده. ښځه که کله داسې وه چې نقصان د خاوند طرف نه و، و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، کله داسې وي چې ښځه صحیح وي خاوند کې نقصان وي، ښځې سره خو چونکې د نکاح ختمولو اختیار نشته ده، نو ښځې دپاره یوه لار شته
چې هغه د خاوند ته د نکاح د خرچو پیشکش وکړي چې ته خو په نکاح کې مثلا ما ته مهر راکړه ده، خلکو ته د ولیمې ټکاله ورکړې ده، جهیز سامان خرچه دې برداشت کړې ده 15 لکه روپۍ، نو کله خاوند دې وجې نه ښځې ته طلاق نشي ورکوه چې دویم واده کوي په هغې باندې 8 لکه روپۍ خرچار سي. که ښځې ته واقعي ضرورت و چې د خاوند نه هغې مطالبه کوله چې یاره زه تا نه ځان خلاص کړ، نو ښځه بیا خاوند سره خلع کولی شي، یعنې هغه ته څه پیسو په عوض کې هغه نه خپل ځان ازادولی شي، خو دا به د خاوند په رضا باندې کېږي. دا اوس کوم چې د موږ تاسو په کوټونو کې د کچریو کې د خاوند موجودتیا نه بغیر د خاوند خلاف چې کوم نوټس لیکلی شي چې د ښځې ته موږ د ازادۍ اجازت ورکړو، شرعا دې هېڅ اعتبار نشته ده. په خلع کې د ښځې او خاوند دواړو رضا ضروري ده. که ښځه لکونو روپۍ ورکوي خو چې خاوند نه وي خوښه، ښځه بې ځان نشي ازادولی، نو خلع دپاره د خاوند رضا ضروري ده چې خپل منځ کې دو په دې جوړ شي. خاوند چې کله ښځې ته طلاق ورکوي د طلاق صحیح طریقه دا ده چې د صفایې په حالت کې چې ښځه د حیض په حالت کې نه وي، خاوند خپل ښځې ته یو طلاق ورکړي. دغه یو طلاق نه بعد د خاوند به ښځه پرېږدوي چې دغه ښځې 3 حیضونه تیر شي، جمع وي ته موږ عام طور باندې ښځې، نو 3 حیضونه چې ښځې تیر شي هغې نه بعد به ښځه دغه سړي د نکاح نه آزاده شي، دې نه بعد بیا د ښځه بل ځای کې نکاح کولی شي. نو ټولو نه بهترینه طریقه د طلاق ورکولو ده چې یو طلاق ورکړي، هغه نه بعد ښځه پرېږدوي. او که سړی چې نه د ښځه زه ځان نه بالکلیا چې ما سره بیا نکاح کول جایز نه وي، نو هغې دپاره بیا په یوه طهر کې صفایه په حالت کې یو طلاق ورکړي، بیا چې کله حیض تیر شي په بل صفایه حالت کې بل ورکړي، او دریم ځل بیا بل طلاق ورکړي. 3 طلاقونو نه بعد بیا سړي دپاره ښځه په نکاح کې صرف نکاح کولو کې نه حلالیږي څو پورې چې هغې بل ځای کې نکاح نه وي کړی. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره. زموږ د پښتنو چې کوم طلاق ده، دا طلاق په قرآن او حدیث کې نشته ده. عام طور باندې موږ پښتانه چې کوم طلاق ورشوي 1 2 3 ته په ما طلاق یې، دا طلاق ناجایز او حرام ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا خبر راړو چې پلنکی سړي ښځې ته 3 طلاقونه ورکړي دي، نبی علیه الصلاة والسلام ډېر زیات غصه شو او بیا خلکو ته ویلو ایلعب بکتاب الله وانا بین اظهرکم، د الله کتاب سره به ټوکې کولی شي، خلک به د الله احکاماتو سره لیبې کوي او زه به تاسو په منځ کې موجود و، دا خبره ممکن نه ده. یو صحابي پورته شو چې یا رسول الله دومره غټ جرم چې ده کړه نو زه به یې د سار قلم کړ. نو د مشرکوم ښځو ته 3 طلاقونه په یوه ټاک ورکوو دا شرعا ناجایز او حرام دي. اگر که یو سړي دغه رنګ اقدام وکړو طلاقونه یې واقع کېږي، طلاق به ورځي. 3 طلاقونو چولو سره ښځه تو نه بالکلیا لاس نه ووتله، خو یې طلاق دغه رنګ چول شرعا ناجایز دي. او یا ښځې ته د حیض په حالت کې طلاق ورکول دا ممنوع دي. د 2 قسمه طلاقونو ته موږ په فقه کې طلاق بدعي ویلی شي. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه خپلې ښځې ته طلاق ورکړی د حیض په حالت کې. نبی علیه الصلاة والسلام عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وفرمیلو چې خپل بچي ته حکم وکړه چې ښځې ته رجوع وکړي، بیا چې کله ښځه پاکه شي او هغه نه بعد بیا حیض راشي ته دویم ځل پکې په حالت کې بعد هغه ته که د ضرورت و نو طلاق ده واچوي. نو لہذا یې ښځې حیض په حالت کې هم طلاق چول جایز نه دي. خو که یو سړي داسې کار وکړو طلاق یې واقع کېږي ضرور. یو دا کار کول دي او یو دغه کار اثرات دي چې په دې باندې اثر مرتب کیږي او کنه مرتب کیږي. نو 3 طلاقونه چول جایز نه دي، خو که چا واچولو 3 طلاقونه ورځي. حیض په حالت کې طلاق چول جایز نه دي، که چا واچولو طلاق ورځي. طلاق نه بعد چې کله ښځه او خاوند خپل منځ کې جدایي راشي، بیا دا طلاق ځنه طلاقونه داسې دي چې په هغې سره سړه ښځې ته بغیر نکاح نه رجوع کولی شي، طلاق رجعي هغې ته ویلی شي. لکه د طلاق په لفظ سره ښځې ته سړه طلاق واچوي چې ته په ما طلاق یې. داسې الفاظ که ښځې دپاره سړه یو ځلې استعمال کړي یا 2 ځلې استعمال کړي، په عدت کې نه د سړه خپلې ښځې ته بغیر د نکاح نه رجوع کولی شي. رجوع مطلب دا چې ښځې ته وایي چې بس ته ما خپله ښځه زه تا ته رجوع کوم. او یا په عمل سره
ښځې سره داسې عمل وکړي چې کوم خپلې ښځې نه علاوه بل چا سره نه وي جایز، نو دا یې د رجوع شمرلی شي. او ځنه طلاقونه داسې وي چې په هغې کې سړه ښځه ځان نه بیله کړي، نو عدت کې نه هم نکاح نه بغیر د رجوع نه شي کولی، هغې ته طلاق بائن ویلی شي. یعنې طلاق لفظ نه علاوه په نورو الفاظو سره دا د نکاح رشته ختمه کړي. مثلا داسې وایي چې بس نن نه بعد موږ ته خپل منځ کې تعلق ختم ده، خو مراد د نکاح تعلق وي. نن نه بعد ته مانه آزاده یې، مراد یې ورنه د نکاح ازادي وي. نو په دې الفاظو سره چې کله ښځه سړه ځان نه جدا کړي، نو عدت کې نه هم دا سړه بیا نکاح نه بغیر رجوع نه شي کولی. کوم سړي ته که دا خطره وي چې زه به دې ښځې ته چې طلاق ورکړه، عدت کې نه مونه رجوع ونه شي، طبیعت مې وشي بیا ښځې ته رجوع وکړه، نو بیا خو به دویم طلاق ورکوي، دویم نه بعد به دریم طلاق ورکوي. نو هغه دپاره بېشه ده چې هغه طلاق بائن واچوي. طلاق بائن نه بعد که دا سړه ښځې ته په خولې باندې رجوع کوي، رجوع نه کېږي. که په عمل سره رجوع کوي، رجوع نه کوي. کار به یې ناجایز وي، خو ښځه یې د ښځه بغیر نکاح نه جوړېږي. نو طلاق نه بعد چې کله دا یا طلاق رجعي وي یا طلاق بائن وي، به د هر یو په عدت کې خپل خپل احکام دي. عدت چې کله تیر شي، عدت دې ته یایي که یوه ښځه د هغې په خېټې باندې بچاو، د یوې ښځې په خېټې بچا نه و، حیض ورته راتلو، نو د ښځې عدت 3 حیضونه دي. حیض عام طور باندې ښځې ته میاشتې کې یو ځل ارسي، او که کومې ښځې ته یې ډېره د زیات عمر د وجې نه حیض نه راتلو، نو هغه چې 3 میاشتې تېرې کړي د ښځې عدت بیا ګڼلی شي. او یا کومې ښځې په خېټې باندې اولاد و، یا هغې چې بچا پیدا شي، بس د هغې ښځې عدت بیا تېر شو. د ښځې عدت تېرېدلو نه بعد بیا د ښځه بل ځای کې نکاح کولی شي. څو پورې د ښځه چې د سړي په عدت کې وي، دغې ښځې د عدت خرچه او د هغې رهن سهن او د هغې نور بندوبست ټول د خاوند په ذمې ده. د خاوند په کور کې به عدت تېروي، د خاوند په کور کې د خاوند خرچې باندې به دا گزاره کوي. طلاق د وجې نه لکه څنګه ښځې خاوند خپل منځ کې فرقت واقع کېږي، مرګ د وجې نه هم خاوند کله مړ شي، نو د ښځې خاوند منځ کې نکاح رشته منقطع شي. لکه څنګه طلاق نه بعد د ښځې بل ځای کې نکاح کولو دپاره عدت ضروري ده، د مرګ نه بعد هم چې سړی مړ شي، د ښځې باندې بل ځای کې نکاح کولو نه مخکې عدت تېرول ضروري دي. هغې ته عدت وفات ویلی شي. د ښځې خاوند چې مړ شي، نو دغه ښځه که په خېټې باندې بچا لري، بیا خو چې څنګه د ښځې بچا پیدا شو، عدت ختم شو. او که په خېټې بچا نه و، نو 4 میاشتې او لاس ریزه. د طلاق عدت او د وفات عدت منځ کې په دغې ځای کې فرق ده چې کومې ښځې ته طلاق میلاو شي او هغې ته حیض رسي، نو د هغې عدت بیا 3 حیضونه ده. او کومې ښځې نه چې میړه مړ شي او هغې ته حیضونه رتلو، بیا د هغې ښځې عدت 4 میاشتې لاس ریزي. هغې ځای کې بیا حیضونه نه دي، 4 میاشتې او لاس ریزي. 4 میاشتې او لاس ریزې تېرېدلو نه بعد بیا د ښځه بل ځای کې نکاح کولی شي. خو عدت کې نه د ښځې دپاره د خاوند کور نه بغیر شدید ضرورت نه بل ځای ته وتل جایز نه دي. کومه ښځه چې د هغې خاوند مړ شوی وي، د خاوند مرګ نه بعد دا عدت تېروي، نو یې خاوند په کور کې به تېروي. د خاوند کور نه بلا ضرورت د ښځې ته بل ځای ته وتل جایز نه دي. د طلاق نه بعد که دغې ښځې بچي وو، نو دغې ښځې بچیو د پرورش حق په ښځې وړکي کې بلوغ حده پورې، چې څو پورې دا وړکي بلیغه نه وي، نو دې پرورش په دې مور کوي. پلار دا حق نه لري چې هغه بچی هغه نه خپل کور ته راولي. او که نارینه بچا و، نو د هغه اوه کوله او یا لاس کوله، دا یې ښځې حق ده چې هغه دې پرورش وکړي. خو ښځې ته د دغې بچي د پرورش حق حاصل ده، لہذا ښځه به د هغې صحیح طریقې سره پرورش کوي. نو د واړه بچي طلاق نه بعد خاوند د ښځې نه راخیستلو حق به نه لري. کله که ښځې دا تقاضا کوله او ښځې دا خواهش لرلو چې زه د خپلو بچیو پرورش په خپله باندې کوم، نو په ښځې وړکي کې بلوغ حد رسي او نارینه وړکي کې اوه یا لاس کولو پورې ښځې ته دا حق حاصل ده چې هغه د خاوند کور نه علاوه په خپل کور کې دغې بچي پرورش وکړي. عدت تېرېدلو نه بعد بیا د ښځه د سړي نه بلکل پردی شي، لہذا د ښځې ته بیا د سړي په کور کې نور مزید پاتې کېدل جایز نه دي، الا یې که دغې ښځې بالغ اولاد و او دا بچیو سره په هغې کور کې پاتې کېدله، نو بیا پاتې کېدلی شي
خو که د اولاد نه و بیا د اخوند په کور کې طلاق نه بعد چې عدت تیر شي ښځې ته مزید نور وخت تېرول جایز نه دي. واخر دعوانا الحمدلله.